أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیتونو کې د حج او د عمرې تذکره وکړه چې واتم الحج والعمرة لله، حج او عمره د الله د پاره پوره کوي. نو اوس دا حکم بیانوي چې الحج اشهر معلومات، د حج میاشتې چې دي هغه معلومې دي، مقرر دي، چې هغه د شوال او د ذوالقعدې او د ذوالحجې 14 ورځې دي. وړوکی اختر او بیا ورپسې میانې میاشت ورپسې د لوی اختر 14 ورځې. د دې مطلب دا دی چې کله د وړوکی اختر میاشت په نظر راشي نو د هغې نه وروستو د 1 شوال نه سړی احرام د حج لپاره وتړي، نو دا احرام تړل د ده صحیح دي. اوس که دې سفر شروع کوي روانېږي، دا میاشتې شروع شوې د حج. خو د دې نه مخکې چې د حج احرام تړي نو هغه مکروه دی. البته دا ده چې احرام وتړي نو د هغې نه وروستو په ده باندې د حج ټول احکامات لازم شو، نو بیا به په هغې باندې عمل کوي. پابندیان یې پرې ولګېدې، د احرام پابندي پرې ولګېده. نو فمن فرض فیهن الحج، پس هغه څوک چې هغه فرض کړي په ځان باندې په دې میاشتو کې حج یعنی احرام وتړي، نو پابندیان یې په ده راغلې. نو 3 غټې پابندیان یې دلته ذکر کړي دي چې فلا رفثه، پس فحشګویي به نه کوي، غلطې خبرې، کنځله او بدې ردې بکواس دا به نه کوي. رفث چې کوم دی هغه بې پردې خبرې، لکه ښځه خاوند چې د یو بل سره کوم خبرې کوي بې پردې، نو دغه ته ویل کېږي. رفث چې کوم دی هغه جماع ته هم ویل کېږي. فلا رفثه، په دې میاشتو کې به جماع نه کوي. ولا فسوقه، چې احرام یې وتړه نو بس پابندي پرې عاید شو. ولا فسوقه، نه به نافرماني کوي، هېڅ قسمه نافرماني هغه دی نشي کولی. لکه څنګه چې سړی د مانځه دپاره تکبیر تحریمه ووایي الله اکبر، د دې نه وروستو به د باندې خوراک څښاک، خبرې اترې، سلام کول، د سلام جواب کول، اتلل راتلله، اخوا دېخوا کتل، دا ټول بند شي. نو دغه شان چې د حج لپاره احرام وتړي نو دا پابندیان یې په ده باندې لازم شوې. نو سر نشي پټولی، بریتونه هغه نشي کټ کولی، نوکونه نشي پرې کولی، او ویښته چې کوم دی هغه نشي لرې کولی، او هغه جامه چې هغه ګنډه دي هغه نشي استعمالولی، خوشبو نشي لګولی، دارنګې سپږې او ماشي دا حشرات دا نشي وجلی، نو ښکار نشي کولی. دا پابندیان یې په ده باندې راغلي. ولا جدال فی الحج، او جدال به جګړې ونهي په حج کې. نو جګړې خو هسې هم منع دي، د احرام نه علاوه هسې هم چې کوم دی دا حرام دي. خو چې کله احرام واچوي نو د هغې نه وروسته چې کوم دی دا حکم سخت شو. احرام نه وروسته چې بیا دی هلته ځي او عمرې لپاره هم، عمرې نه وروسته هم دا کارونه دغه شو. احرام مې واچوه نو بیا وروسته دغه کارونه نشي کولی دواړو لپاره. نو لکه څنګه چې د ثواب د هغې سیوا دی، نو دغه شانتې چې د ګناه کار کوي نو هغې هم بیا ګناه هم سیوا دی. هلته چې په حرم کې ګناه کوي د هغې ګناه هغه ډبل سزا به ورته میلاویږي. نو خلق بیا تنګ شي، احرام چې واچوي بیا خو تنګېږي، نو بیا په معمولي خبره باندې د یو بل سره شر کوي. نو کله د ځای تنګي، کله د خوراک څښاک تنګي پکې راشي. کله چې کوم دی د حجر اسود ته لاړ شي هلته یو بل له دیکې ورکوي،
نو حجر اسود ښکلول چې کوم دی د بعضو په نسبت باندې هغه سنت دی، بعض علما وایي چې دا صرف مستحب دی، او یو بل سره جنګ کول جګړې کول دا حرام دي. نو د یو مستحب عمل دپاره هلته بیا حرام کار کوي، یو بل له دیکي ورکوي یا یو بل ته بدې ردې وایي کنځل کوي. یو وایي ته لرې شه چې زه مخکې شمه، بل وایي ته لرې شه چې زه مخکې شمه. نو دا نه ده پکار. ولا جدال فی الحج، جګړې مګړې دا په حج کې نشته. وما تفعلوا من خیر یعلمه الله، هغه چې کوئ تاسو څه د خیر نیک کار نه، یعلمه الله نو الله پاک ته هغه معلوم دی، پیژني نیکي کوئ او که بدي کوئ، ستاسو ارادې ټولې الله پاک ته معلومې دي. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، او توخه وړئ د ځان سره، یقینا غوره توخه چې کوم د هغه ځان بچ کول دي د سوال نه. بخاري شریف کې حدیث دی چې د یمن څخه خلق به حج ته راتله، د کور نه به چې ووتل نو بیا د ځان سره به هغه سفر خرچ هغه نه وړ، ځان سره به پیسې دا نه وړې. وایي نحن المتوکلون، موږ متوکلین یو، په الله باندې توکل دی. نو چې سړی سفر کوي او دی ګرځي او که هسې هم کور ناسي نو پریشانی تکلیف تا خو راځي، لوږه تنده راځي، یخني ګرمي په سړي باندې راځي. نو د دې خوراک څښاک ضرورت خو راځي که نه. نو چې خوراک څښاک ضرورت راځي د دې سفر وکړي او رواني او دی وږی شو تږی شو، نو دغه کسانو بیا د یمن خلقو به بیا سوال کو، خلقو نه به خلق به تنګول، پیسې به غوښتي. نو الله پاک حکم راولېږه چې وتزودو، چې د کور راځئ نو ځان سره توخه وړئ، هسې مه ځئ. دا مه وایئ چې موږ توکل کوو په الله باندې. حج خو په هغه چا باندې فرض دی چې هغه د هغه سره من استطاع الیه سبیله، چې چا سره د لارې خرچ وي او کور کې ورسره هم پیسې چې هغه د کور انتظام پې هم وچدی. نو فإن خیر الزاد التقوا، یقینا غوره توخه چې ده خرچه هغه تقوا ده. تقوا باندې ځان ساتل د سوال نه، چې سړی د ځان نه ځان وساتي د سوال نه چې خلکو نه څه غواړي نه. واتقون یا اولی الالباب، او ویرېږئ زما نه ای خاوندانو د عقله، ای عقلمندو خلکو زما نه ویرېږئ. اوس بله مسله مخکې ذکر کوي چې د جاهلیت په زمانه کې به بازارونه لګېده، عکاز او ظلمجنه ظلمجازه، دا بازارونه به وو. په هغه کې به خلکو چې کوم دی تجارت کوو، اخیستل خرڅول به یې کوله. نو کله چې خلکو اسلام قبول کو، د حج احکامات نازل شو، نو صحابه کرامو سره فکر پیدا شو چې مخکې به خلق راتله او د هغو مقصد چې کوم دی هغه به یا حج عمره وه یا نه، خو لکه د دې تجارت دپاره بتله، ځکه چې ګڼه به وه. نو څه به ویوړو هغه به یې خرڅ کړو، په هغه کې به ګټه وکړه، نور به د خلکو نه واغسته هغه به یې خرڅ کړو، نو ګټه به یې پکې وکړه. نو اوس چې موږ ځو او په لارې باندې تجارت کوو یا هلته فارغ اوقات یې چې د وخته ورسي، دا خو 2 میاشتې او 14 ورځې دي، بیا چې راځي په هغې کې هم څه ورځې لګي. نو د حج خو یو څو ورځې 4-5 ورځو کې ادا کېږي، نورې میاشتې خو خالي دي که نه، په دې کې سړی چې ګرځي راګرځي او څه اخلي څه خرڅوي. نو د دې به څه حکم دا زموږ دپاره جایز دی او که ناروا دي. لکه مخکې خلقو به دا کار کو. نو حکم راغی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نشته دی په تاسو باندې څه ګناه چې تاسو ولټوئ فضل د خپل رب د طرف ته. تاسو خو تل یې د حج په مقصد باندې د الله د رضا دپاره، خو خیر دی که بیا تاسو څه اخلئ څه خرڅوئ تجارت کوئ نو دا جایز دی، دا تاسو باندې څه ګناه نشته چې پیسې په دې کې وګټئ، هغه جدا خبره. او بعضې خلک چې کوم دی حج او عمرې له نه ځي، هغه خو دغه د نشي څیزونه یو شی بل شی دا وړي او هلته یې خرڅوي، او بیا د هغه طرف نه چې کوم دی وایي سونه ارزان دي هغه به راوړو، هغې کې به ګټه وکړو، نیت یې خرابي. نو د هغې د وجې نه دا کار ښه نه دی. او چې د الله د رضا دپاره لاړ شي او هلته تجارت کوي، نو په دې کې څه بدي خو نشته. واذا افضتم من عرفات، پس هر کله چې تاسو واپس شئ د عرفات نه د عرفات نه واپس شئ نو په حج کې چې کوم دی 3 کارونه چې دي هغه فرض دي. 3 کارونه، یو احرام تړل، دویم عرفات کې پاتې کېدل، او دریم چې کوم دی هغه طواف زیارت دی. عرفات کې په 9 تاریخ باندې د لوی اختر 9 تاریخ چې کوم دی د زوال آفتاب نه وروستو چې کله ماسپښین شروع شي د هغې نه وروستو د نور د ډوبېدو پورې
په عرفات کې پاتې کېدل دا د حج رکن دی او که هلته حساب نشو پاتې نشو عرفات ته لا نړ حج یې ونه شو حج نه کېږي. نو عرفات میدان کې چې سړی لاړ نو بیا چې د ده نه څومره کېږي نو ذکر به کوي په ولاړ چې کوم دی هغه ذکر کوله او دعاګانې کول دا مستحب دي. که یو سړی ضعیف وي کمزوری بوډای په ناستې باندې کوي نشي ودرېدی نو د هغه دپاره اجازت شته نو دغه وختونه قیمتي دي نو په هغې کې بس ذکر عبادت کوي دعاګانې به کوي تلاوت دې پکې کوي په ولاړ ځان له قرآن ورسره په هغې کې ځان تلاوت کوي د خپل ځان دپاره دعاګانې غواړي رشتهدارانو دپاره د ژوندو دپاره د مړو دپاره دعاګانې هغه غوښتل دا دي. نو چې کله عرفات نه وروستو د انور پریوځي او بیا واپس کېږي نو ماښام مونځ چې کوم دی هغه به په عرفات کې نه کوي. عرفات کې چې کوم دی 2 بوزونه دي د ماسپښین او د مازدیګر او دا جمع تقدیم ده. د مازدیګر مونځ به مخکې د ماسپښین په ټایم کې وکړي نورې جمع د مانځه نشته صرف دغه 2 جمع دي یو په عرفات کې د مازدیګر او د ماسپښین مونځ به د ماسپښین په ټایم کې وکړي دا په عرفات کې. او بیا چې وروستو د هغې نه روان شو مزدلفې ته ځي نو د ماښام دا مونځ چې دی او د ماسوتن چې کوم دی هغه بیا په مزدلفه کې کوي نو هغه د ماسوتن په ټایم کې کوي هغې ته جمع تاخیر وایي. نو چې هلته ورسېدی نو فذکروا الله عند المشعر الحرام یاد کوئ الله پاک په هغه خوا د مشعر حرام کې د عزت والا هغه غونډۍ چې ده په هغه کې دا یو غر دی جبل قزح ورته ویل کېږي هلته نو هلته الله پاک یادوئ. نو حدیث کې راځي چې المزدلفه كلها موقف الا وادي محصرنا مزدلفه دا ټول موقف دی په دې کې سړی ودرېدی شي. عرفات ته چې لاړ عرفات چې کوم دی هغه وشو وقوف د عرفات د هغې نه وروسته مزدلفې ته لاړ نو مزدلفه کې هلته چې ایسارېږي پاتې کېږي دا ټول میدان د مزدلفې دا موقف دی پاتې کېدی شي پکې خو وادي محصر چې دا هغه نه دی هلته به نه پاتې کېږي. وادي محصر دا یو خاص ځای دی تقریبا 540 ګز رقبه ده د دې نه ګیر چاپېره جنګډي هم تاودي او پولیس هم ولاړ دي او دغه ځای ته څوک نه پرېږدي نو خلک چې لاړ شي نو هغو ته معلومات نه وي نو دا خالي ځای بیا مومي وایي ګڼه ده دغه ځای پکې خوشی دی دلته به کښېنو نو اول یې هغه پولیس چې کوم دی هغه یې سمجاو کړي چې مه کښېنه دلته دا ځای منع دی دلته به نه ایسارېږي خو چې نه کېږي نو بیا ورسره سوټي نو بیا یې وهي لرې کوي. دا کوم ځای دی دا هغه ځای دی چې ابرهه چې کوم دی 80,000 فوج راوسته او په مکه کعبه باندې حمله وکړه الله پاک د توتکرکو په شانتې مرغان راورېږل او د هغو په مخوکو کې او د هغو په دې پنجو کې به ګیټۍ وي هغه ګیټۍ به پرې راتاوري د هغه سړي د سر نه به وتې لاندې د هاتي نه به وتې او خلق یې چې کوم دی دغه شانتې ووجده مړی کړه د خدای عذاب په دغه ځای باندې راغلی و نو دا دغه ځای و وادي محصر په هغې کې نو چې هلته عذاب راغلی نو هلته به نه پاتې کېږي د دې نه علاوه نور ټوله مزدلفه چې ده په هغې کې پاتې کېدی شي. عرفات چې دی نو حدیث کې راځي العرفة كلها موقف الا بطن عرنا عرفات ټول لا موقف دی په هغې کې پاتې کېدی شي او صرف بطن عرنا لا یو ځای دی هلته به نه پاتې کېږي. هلته یو جومات دی مسجد نمره ورته وایي مسجد نمره په هغې کې د ماسپښین د مازدیګر مونځ وشي عرفات کې. بیا د دغه جومات مغربي طرف دیوال چې کوم دی که دا ارتاو شي نو دا د بطن عرنه باندې به ولګي مغربي طرف ته چې کوم دیوال دی د دې جومات که دا ارتاو شي نو لاندې ته بس هغه ده د بطن عرنه ده د هغې سره د دې جومات سره متصل ځای دی نو دا په عرفات کې نه دی دلته به نه پاتې کېږي. نو عرفات چې دی دا په حل کې دی حرم کې نه دی حرم ځمکه جدا ده د حل چې هغه حلاله ده هلته خلک پاتې کېدی شي ګرځي راګرځي هغه جدا ده نو دغه بطن عرنه کې به نه پاتې کېږي او په دې حل کې په دې عرفات کې پاتې کېږي او په مزدلفه کې چې کوم دی دا قیام دا بیا واجب دی نو سحر د مانځه نه وروستو یعنې د نور چې کله وخیږي د هغې نه وروستو بیا ځي د دغه ځای نه چې بیا روانېږي نو بیا به نور به راختلی نو هله بیا ځي
نو ډریوران چې کوم دی هغه خپل پیسو ته ګوري، ریالونو ته، او د خلکو حج ته نه ګوري. که د خلکو حج خرابېږي خراب دي شي، خو خپلې پیسې ګوري. نو دغه د هغه ځای نه چې کوم دی هغه خلک چې په دې ګاډو کې سورېږي، نو هغوی چې ایله رڼا ولګي، هغه ډریورانو ته وایي راځئ چې تاسو وباسو د دې ځای نه، بیا وروستو رش جوړېږي. نو په کار دا ده چې نور ولګي، د هغې نه وروستو به د دغه ځای نه ځي، او دا ډریوران یې مخکې بوځي. که معذوره کسان یا بوډاګانې، هغو ته نبي علیه السلام اجازت ورکړې وه هغه مخکې تللی شي د شپې په اخري حصه کې. نو واذکروه، یاد کړئ الله پاک کما هداکم، لکه څنګه چې تاسو ته هدایت کړي دي، تاسو ته ښوونه ښوول ده. وان کنتم من قبله لمن الضالین، اگر چې تاسو د دې نه مخکې د ناخبرو نه وئ، تاسو ناخبره وئ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، بیا واپس شئ د هغه ځای نه چې واپس کېږي خلقه د کوم ځای نه چې خلق واپس کېږي د هغه ځای نه واپس شئ. دا رد دی په قریشو باندې، اهل مکه باندې، چې هغو به عرفات ته نه تله، او دا به وي چې موږ د الله پاک ګاونډیان یو، د الله د کور ګاونډیان یو، نو موږ د حرم نه نه وځو. نو عرفات ما تاسو ته ووایي چې دا په حل کې دی نو دغې ته تلل پکار دي، هلته یې څارېده پکار دي. دا قریش به هلته نه تله، نو دی بطن عرنه یا د دې نه دی خوا د حرم طرف ته چې کوم دی کومه ځمکه وه په هغه کې به پاتې کېده. نو په هغو رد راغی چې ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تاسو بیا ځئ د کوم ځای نه چې خلق روانېږي، کوم ځای ته ځي هلته ځئ عرفات ته د کوم ځای نه چې خلق بیا واپس کېږي د هغه ځای نه واپس کېږئ. واستغفر الله، او بخښنه غواړئ د الله پاک نه. ان الله غفور رحیم، یقینا الله پاک بخښونکی دی، مهربانه دی. فاذا قضیتم مناسککم، پس هر کله چې تاسو پوره کوئ هغه افعال د حج، فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، یادوئ الله پاک په شان ته د یاداشت تاسو خپل پلار دی کله را. د جاهلیت والا به چې هغه یو ځای شو په حج په دوران کې، نو بیا به د خپل پلار نیکه قصې کولې، د هغو بادریانې به بیانولې، زما پلار داسې سړی و، زما نیکه داسې سړی و. نو وایي تاسو الله پاک یادوئ لکه څنګه چې تاسو خپل پلار یادوئ، او اشد ذکره، یا د هغې نه زیات په یادولو سره. هغه پلار نیکه قصې چې کوم دی هغه کمې دي، خدای زیات یادوئ، خدای یادوئ. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نو بعضې د خلکو نه هغه دي چې هغه وایي چې ای زموږ ربه راکړې موږ ته په دنیا کې، وما له فی الاخرة من خلاق، نه به د ده دپاره په آخرت کې څه حصه. نو هلته چې کوم دی ډېر خلق جمع کېږي. نو بعضې هغه چې هغه وایي چې ته چې ماله څه راکوې، نو هغه په دنیا کې راکړه، اوس راته راکړې. نو چې د دنیا سوال کوي د آخرت سوال ورسره نه کوي، نو فما له فی الاخرة من خلاق، د ده دپاره په آخرت کې څه حصه دی. بعضې هغه دي ومنهم من یقول، بعضې هغه دي چې هغه وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه، ای ربه زموږ راکړې موږ ته په دنیا کې توفیق د نیکۍ، وفی الاخرة حسنه، او په آخرت کې ثواب د نیکۍ. په دنیا کې هم حسنه راکړي او په آخرت کې هم. دا جامع دعا ده. وقنا عذاب النار، او موږ وساتي د عذاب د اور ده نو دنیا هم غواړي او آخرت هم غواړي. نو هلته چې سړی سوال کوي، نو یوازې د دنیا دی هم نه کوي، یوازې د آخرت دی هم نه کوي، د دنیا او د آخرت دواړو سوال پکار دی. لکه په دې آیت کې چې راغلی دی آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه، دغسې سوال پکار دی. نو اولئک لهم نصیب مما کسبوا، دا کسان د دوی دپاره حصه ده د هغه څه نه چې دوی ګټلې ده. دوی چې کوم کار کړی دی، کومې دعاګانې کړي دي، د هغې سیده به دوی ته میلاو شي، د هغې حصه به دوی ته میلاو شي. والله سریع الحساب، او الله پاک چې کوم دی هغه زر حساب کوونکی دی زر حساب کوونکی. نو دا سترګې پټېده دي چې دا سترګې پټې شو او مرګ راغی، د هغې نه وروسته شو بس بیا حساب کتاب شروع شو. واذکروا الله فی ایام معدودات، او یادوئ الله پاک په هغه ورځو کې چې هغه شمارلی شوي دي. فمن تعجل فی یومین، پس هغه څوک چې تعدي وکړي په هغه 2 ورځو کې، فلا اسم علیهم، نشته د ګناه په هغه باندې. ومن تاخر، څوک چې وروسته شي 3 ورځې ته، فلا اسم علیهم، نشته د ګناه په هغه باندې. لمن اتقی، د هغه چا دپاره چې هغه یریږي د الله نه. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. واعلموا، او پوهه شئ انکم الیه تحشرون، چې یقینا تاسو به الله پاک ته واپس شئ. نو اوس په دې حج په دې افعالو کې یو اهم رکن چې کوم دی هغه شیطانان ویشتل دي. جمار ورته وایي، جمراتون جبه ده نو دا شیطانان ویشته ده، دا واجب دي. نو که څوک دا شیطانان ونه ولي، نو د ده نه واجب پاتې شو، دم پې بیا لازمېږي. نو د اختر پر ورځ چې کوم دی هغه غټ شیطان چې دی هغه به ولي،
او دا به د زوال نه مخکې د ماسپښین نه مخکې دا غټ شیطان به ولي. دویم کار چې کوم دی قرباني ده په دغه ورځ باندې د اختر په ورځ. او دریم کار چې دی هغه سر خریل دی یا سر ویښته لنډوله. څلورم کار چې کوم دی هغه طواف زیارت دی چې واپس په ځي د دې مینا نه هلته به طواف کوي بیا به راځي. طواف زیارت بیا فرض دی رکن دی او دا نور دوی څیزونه چې دي دا واجب دي. نو کله چې دی شیطان دی هغه ګټه راپرېښوده نو بس تلبیه ختمه شوه. هسې به چې کوم دی هغه تلبیه وایي بسم الله الله تلبیه دا شیطانان چې ولي بیا بسم الله الله اکبر دا دې پرې وایي ګټې به راپرېږدي. هلته هغه شیطان باندې چې ولګېده ټیک ده او که په هغې ونه لګېده نو ګیر چاپېره ورته داسې ځای جوړ کړ ده چې هغه ګټې ځي په هغې کې ډډ ځای دی کته ځي تاویږي ورته هم چې ګټه کته تاوه شو صحیح شو. نو د رش د وجې نه چې کوم د شریعت دا سهولت ورکړ دی نو دا لسمې ورځ دا کار جوړ شو. اوس چې یو لسمه ورځ راغله د لوی اختره نو په هغې کې درې واړه شیطانان به ولي. هغه وړوکی شیطان هم او درمیانه هم او غټ هم او دا به د زوال نه وروستو وي د ماسپښین نه وروستو. اوس که یو سړی د زوال نه وروستو د غروب آفتابه پورې چې کوم دی دا کار ونه کړي نو د غروب آفتاب د جنور هغه پریوځي د هغې نه وروستو هم کولی شي خو مستحب وخت یې دغه دی چې ماښامه پورې به کوي. اوس یو سړی معذور دی ګوډ شل دی بیمار دی بوډا دی هغه په خپله دا شیطانان نشي ویشتی نو د هغه دپاره دا اختیار دی هغه ځان له نایب هم نیوی شي چې بل چاته ووایي چې زما دپاره دا شیطانان ووله. نو په دویمه ورځ یعنې په 11مه ورځ باندې درې واړه شیطانان شو او په درېیمه ورځ بیا هم دي په 12مه باندې په 12م تاریخ باندې نو هغه د زوال نه وروستو دي او په 14مه ورځ چې کوم دی هغه رمې هغه مستحب ده په 14مه ورځ. اوس که په 12مه ورځ باندې دا شیطانان وویشته او دی لاړ نو ده ته اجازت دی که دی اوس ځي هلته د طواف زیارت دپاره مکې ته ځي اجازت دی. خو که 12م تاریخ کې په مینا کې دی پاتې شو تر دې چې نور ډوب شو نو بس 14م تاریخ چې کوم دی هغه شروع شو ځکه چې د اسلامي تاریخ چې دی هغه د شپې نه شروع کېږي. نو بیا په ده باندې لازمي شوه چې اوس په دا 14مه ورځ باندې بیا دا شیطانان ولي. خو که وی نه ویشته او دی لاړ دم پې لازم شو بیا به دم ورکوي. نو ښه دا ده چې د نور د پرېوتو نه مخکې دی ځان وباسي. په 10مه په 11مه 12مه د شیطانان وویشتو بیا به ځي ځانه چې نور نه پرېوتی او که نور پرېوته او دی دلته پاتې شو نو بیا به په 14مه ورځ دی پاتې کېږي د شیطانان به ولي. که وی نه ویشته نو بیا پې دم لازمېږي او ګډه بیزه دا به ذبحه کوي. نو واذکروا الله یادوئ الله پاک یادوئ. نو کله چې هغه شیطانان ولئ نو په هغې باندې بسم الله الله اکبر دا وایئ فی ایام معدودات په هغه ورځو شمارندو کې چې 11مه 12مه ده. فمن تعجل فی یومین څوک چې تعدي وکړي په دې اولانو 2 ورځو کې یعنی 11مه 12مه چې کوم دی هغې کې دا شیطانان وولي او د دوار د ډوبېدو نه مخکې دی ووت لاړ نو فلا اسم علیه نشته دی ګناه په ده باندې. ومن تاخر او څوک چې تاخیر وکړي 14مې ورځ ته دی ایثار شو په مینا کې شپه راغله فلا اسم علیه نو په ده هم څه ګناه نشته بیا په 14مه ورځ باندې به دا شیطانان وولي بیا به ځي. نو دا کارونه فلا اسم علیه لمن اتقی د هغه چا دپاره چې هغه تقوادار دی د الله نه یریږي. واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا انکم الیه تحشرون. پوه شئ چې یقینا تاسو الله پاک ته به واپس کړی شئ. الله پاک ته ستاسو واپسي ده. الحج اشهر معلومات حج چې کوم دی هغه معلومې میاشتې دي. فمن فرض فیهن الحج پس څوک چې فرض کړي په ځان باندې لازم کړي په ځان باندې په دې میاشتو کې حج فلا رفث نو بدې ردې دا دې نه وي ولا فسوق او نشته دی نافرمانی په دې کې ولا جدال فی الحج او نه جنګ جګړې په حج کې. وما تفعلوا من خیر هغه څه چې تاسو کوئ د نیکۍ نه یعلمه الله نو الله پاک هغه پیژني. وتزودوا او تو خوړی د ځان سره فإن خیر الزاد التقوا یقینا غوره توخه چې دا هغه تقوا ده. واتقوني او ویریږئ زما نه یا اولي الالباب یا خاوندانو د صفا عقلونو. لیس علیکم جناح نشته دی په تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من ربکم چې تاسو ولټوئ تلاش کوئ فضل د خپل رب چې هغه مال دی چې تاسو تجارت وکئ مال وګټئ.
فاذا افضتم من عرفات، پس هر کله چې تاسو واپس شئ د عرفات نه، فذكروا الله، نو یادوي الله پاک عند المشعر الحرام، د مشعر حرام په خوا کې هغه غر چې هغه د عزت والا دی. واذكروه او یادوي الله پاک کما هداکم، لکه څنګه چې تاسو ته هدایت کړی دي. وان کنتم من قبله لمن الضالين، اگر چې تاسو د دینه مخکې ده نا خبر نه وای. ثم افیزوا من حيث افاز الناس، بیا واپس شئ تاسو د هغه ځای نه چې خلق دی واپس کیږي، د عرفات نه واپس کیږي. اے قریشو، اے مکی والو، نور خلق التزی تاسو مال تزی، بیا د هغه نه واپس کیږي. واستغفر الله، او بخنه غواړئ د الله نه. ان الله غفور رحیم، یقینا الله پاک بخون کې مهربان دی. فاذا قضیتم مناسککم، پس هر کله چې تاسو پوره کړئ هغه افعال د حج، فذكروا الله، نو یادوي الله پاک که ذکرکم آباءکم، په شان د یادولو ستاسو خپل پلار دي کلره، او اشد ذکر، یا ډیر سخت په یادولو کې د هغوی نه. فمن الناس من یقول، بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې هغه وایي ربنا آتنا فی الدنیا، ای زموږ ربه راکړې موږ ته په دنیا کې، وما له فی الاخرة من خلاق، نه به د ده دپاره په آخرت کې هېڅ حصه. ومنهم بعضې دونه من هغه څوک دی یقول چې هغه وایي ربنا، ای ربه زموږه، آتنا فی الدنیا حسنه، راکړې موږ ته په دنیا کې توفیق د نیکۍ، وفي الاخرة حسنه، او په آخرت کې هغه ثواب د نیکۍ، وقنا، او بچ وساتې موږ عذاب النار، د عذاب د اور نه. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، دا کسان چې د دوی لپاره حصه ده د هغه څه نه چې دوی ګټلې ده. والله سریع الحساب، الله پاک زر حساب کوونکی دی. واذکروا الله، او یاد کړئ الله پاک فی ایام معدودات، په هغه ورځو شمارندو کې. فمن تعجل، پس څوک چې تعدي وکړي فی یومین، په هغه دوه ورځو کې، 11 12 کې، فلا اسم علیه، نو نشته ګناه په ده باندې چې د شیطان ووري. ومن تاخر، څوک چې وروسته شو، فلا اسم علیه، 14 ورځې ته د شیطان په ویشتو کې، فلا اسم علیه، نشته ګناه په ده باندې. لمن اتقى، دا هغه چا دپاره چې هغه د الله نه یېرېږي. واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه. واعلموا، وپوهه شئ انکم الیه تحشرون، چې یقینا تاسو به الله خاص الله پاک ته واپس کړی شئ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا